السلام علیکم عزتمن یو خاوند د خپل حافظ قرآن ښځې سره دومره ظلم وکړو د دغه ښځې بچی هم زوی مولا ضایع کړی دی سپیره نوم باندې دغه جینۍ څه وایي چې خپل خاوند سره کوم ظلمونه کړي زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ او د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه کوم تر اوسه پورې که تاسو زموږ دا چینل د سره نه وي سبسکرایب کړي حتما دسه زموږ هم دا چینل د سره سبسکرایب کړئ پکې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي منو د ښځې او د خاوند رشته دومره پاکه دا جوړه خو د الله پاک هم ډېره خوښه وي ښځې او د خاوند چې خپلو کې خفګان وي په دې باندې شیطان ډېر زیات سخت خوشحالیږي چې شیطان په کم کار باندې خوشحالیږي نو هغه کار به د اسلام خلاف وي یوه دردونکې کیسه چې په پاکستان کې مخې ته راغلې یو ظالم خاوند په خپله ښځه باندې دومره ظلم تشدد کړی دی هغه جینۍ وایي چې زموږ په مینه باندې واده وشو څو ورځې ژوند هم په خوشحالۍ تېرېدو هغې نه یو څو ورځې پس एकदम ارس بدل شول خاوند به مې کور ته خو به هم سم نه راتلو او کله چې به راغلی وخت پس به راغلی ما باندې به ظلم او زیاتی کولو هغه وایي چې ما ته به یې خرچه به هم نه راکوله او هغه یو څو ورځې وړاندې 10 ورځو په چکر باندې تللی و ته هم لاړ او نور ځایونو ته چکر یې هم ووهلې ته هغې یوه روپۍ هم نه وه پرېښې ما خو په دې غریبۍ کې ګزاره کوله بیا به مې د کور یو شی خرڅولو او کله بل شی هماغه ورځې ما تېرې کړې خاوند ته ما په ټلیفون باندې ویلې چې زه خمل شوی خو خاوند ورته وویلې په جواب کې چې نه مې ته پکار او نه مې ستا بچی هغه وایي چې یوه ورځ مې خاوند کور ته راغلی او ما سره سوله وکړه او سبانۍ ورځ مې مخه تېره شوه بله ورځ یې راته ویل چې زه تا ته جوس تیاروم ځکه چې ستا طبیعت ټیک نه دی زه پوه نه شوم او په جوسو کې یې راته څه دوۍ اچولې وه هغه جوس څښلو نه یوه ګنټه بعد زما طبیعت خراب شو ورته ما ویل چې ما ډاکټر پورې ورسوه نو راته ویې ویلې چې ته هېڅ هم نه کېږي یوه ګنټه آرام وکړه بله لاړو او زه یې یوازې پرېښودم هغه وایي چې د شپې ډېر ناوخته ټیم وکړه چې زما طبیعت ډېر زیات سخت خراب شو زه د شپې هسپتال ته د چیک اپ دپاره لاړم ته کې زما چیک اپ وشو نو ډاکټر راته په جواب کې ویل چې د ماشوم د ضایع کولو دوایانې استعمال شوي دي خو اثرات یې اوس شوی دی زه ډېره زیاته سخته پریشانه شوم چې سبا زما دوباره چیک اپ وشو ډاکټر راته په جواب کې ویل چې ماشوم ضایع شوی دی او اوس هېڅ هم پکې نه دی پاتې وایي چې په دغه ټایم کې په ما باندې ډېره زیاته سخته وه د صبر نه کار واخیستلو په جړا کې ویلې عادت خو هېچا خو مو نه کړو نه یې زما اپایال لیکل غوښتل ځکه چې د هغوی تعلقات ډېر وو ما مور او پلار هم نشته وایي چې زما پولیس هم زما په یاد نه اورېدلو لعنت دې وي په داسې بې غیرته او بې ضمیره خاوند باندې خپلو ښځو سره داسې کارونه کوي انسان کې ښځه یو کمزوره مخلوق دی هغوی باندې رحم کول پکار دی دا ویډیو نن د دې پورې وه چې دې خورګۍ ته زر ته زر انصاف ورکړل شي ویډیو کتنو مو مننه کوم د بلې ویډیو ته اجازه راکړئ اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل د سره نوي سبسکرایب کړئ حتما داسې زموږ هم دا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي